شکریا مور پلارم نیاوم نکوم خاندانم دا ادا کی ذکر نعمت شکریا سرا نعمت سیوا کی لئن شکرتم لأزیدنکم لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید اللہ تعالی وی کتاسو د نعمت شکریہ اسللا نزد اللہ نعمت نور سوا کوما او کنا شکریم کولا نظم عذاب ور سخت یو زد نبی دا نعمت اخلما شکر نعمت نعمتت افزو کند کفر نعمت از کفت بیرو کند د نعمت شکریہ نعمت دل سیوا گئی د نعمت نا شکری د لاس نا دا نعمت اباسیو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی علیہ مشہور عادل او بہترین خلیفہ اغوی قیدو نعم اللہ بشکر اللہ قرون کی دا اللہ تعالی نعمتنا ایثار والغواړی فخبلو زانونو بانی دا اللہ تعالی نعمتنا پاتے کول غواړی داغی طریقہ بدائی چی دا اللہ تعالی دائی نعمت چی دن شکریہ ادا کوئیو ایو حدیث قدسی کی راضی اللہ تعالی فرمائی حسبی من عبدی ان یعلم انما بھی من نعمت فمن اللہ زد اخبل بندنا بشکریہ کی دا کافی کوما دا منظروما چی دا یقین راشی دا علم راشی چی کم نعمتوں پا ما بانے دے نو دا دا چار طرف نہ دے دا اللہ دا طرف وما بكم من نعمت فمن اللہ ثم اذا مسکم الضر فإلیہ تجأرون اللہ اس نعمتنا جتا سبانی دی نو دا زمان طرف نہ دیا و انسان جدا تا تکلیف رسین بیا لکد کتری غندی جدنو آغا تو چونکی گی تجأرون دغی تا ہوئی او شکریہ وہی سترونو شکر دیتا ہوئی کہ اللہ تعالی صد پارا راکڑی دی کانا نو آغا پائی کے لگول پائی کے استعمال واللہ شکریہ چی من لے سراکڑی دی اول خو زمان دا نفسو ندی زمان دا مالو ندی ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ دا زمن زانونم دا اللہ تعالی دی زمن مالونم دا اللہ تعالی دی لیکن دا اللہ کرم تو گورا دا اللہ رحم تو گورا اللہ وی زما در کڑے بدن دے زما در کڑے مال دے دا زما در رضا پکارونو کی اولا گوانو پدی جنت در کما ورد باغ باز بستان شاب تحفہ سمرگ ایوان شاب دا بادشاہ باغی او دا بادشاہ نوکر مالیار جدین دو کریٹ میں وڈک کی دا بادشاہ دا باغنا او دروازہ اٹکی دا کور او دا دیری بادشاہ نوکر روزی سل راغلے بادشاہ روزی کر سل راغلے ویجی
ستا د باغ نه می تعالی دا تازه میوه راوړې د شمتالان شوي وو فلانې شیشو فلانې شویو د بادشاہ د باغ میوه دا لیکن بادشاہ په دې باندې بیرته خوشحالېږي چې زما زمیندار چې دی نو زما دومره خیال ساتي دا صرف د مثال د پوی د پاره دی الله تعالی موږ زمونږ دا ځانونه راکړي دي زمون مالونه راکړي دي دا چې د الله د رضا لپاره ولګي نو الله به جنت ورکوي الله په دې باندې خوشحالېږي نو سچ الله سره راکړي دي بدن دې مال دی دماغ دی عقل دی دا دماغ او عقل سوچ او فکر دا پدې کې ملګوا چې د بل نه بدا دنیا څنګه اخلم کپ غلا بانی کپ دوکا بانی کپ رشوت بانی کپ سود بانی دوکی دڑاکی بانی دا سوچ مکوا دا فکر مکوا دا عقل او سوچ او فکر اللہ تعالی راکڑی دی نو دا دا اللہ تعالی دا دین پا فکر کے لگول دین کے لگول والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین فتدبر القرآن ان رمت الہدا فتدبر القرآن ان رمت الہدا فالعلم تحت تدبر القرآن افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها اللہ وی آیا دی سوچ نہ کئی قرآن کریم تا کدا د غیر اللہ د طرف نوے لوجدو فی اختلافا کثیرا پدی کی بات تناقض ہو یو بل سر ٹکراؤ او ډیر زیات پاو خدا اللہ د طرف نہ دے انرشت دینا مخلوق کمزور دن عرص بے گڑوڑو اللہ خالق دے خلق الانسان ضعیفا وان اللہ قوی عزیز دا اللہ کتاب دے نو ذرا بر اختلاف پکی نشتے تناقض پکی نشتے او کہ یو مولا دے مفتی ہوئی چھ قرآن کی ممسنا سے اشکالات شتے دے نو داستا دے علم کمے دے داستا دے فهم کمے دے او ابن جریر رحمت اللہ علیہ وی مفسر دا قرآن تیرشے دوی انی لأعجب ممن یقرأ القرآن ولم يفهم ولم يعلم تاویلہ فکیف یلتز بتلاوته ویزخو حیرانیم اغا چاہتا چې قرآن کریم وی خود قرآن کریم پا مانا و پا مطلب بانی نپویگی سنگ بدے دا قرآن کریم نخون والی سنگ بدے دا دین لطف او مزہ والی صحابی وی رسول علیہ السلام تا نزدی شما و قرآن وی او داغ سینہ چوا لہو عزیز کا عزیز المرجلی داسی خود کے دا لکا سنگ چی کٹوئے خود کی گیا او طول اشپا رسول علیہ السلام پا دیو آیت بانے پا مسکی تاجد کی لگیا دے ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم اللہ کتدی خلق و سزا ورکے نستا بندگان دیو تی مالکی دادی مملوک دی تا معبودی دادی عابدین دیو او تا مالکی دادی نوکران دی صدر طویل نشیو او نو تاثر مقابل کی گی اللہ ستا بندگان دی وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ اللہ کتا معاف کئی دی لرام نو دانا چت د سزا نه یریږي نا فدمدم علیهم ربهم بذنبهم فسواها
ولا يخاف عقباها. الله تعالی د سزا ورکولو د انجام نه د بدای نه چې د دې څه بدی الله تعالی ته پیږي هغه نه یریږي. خو العزیز الله ته زور اوریا او الحکیم الله په دې معاف کولو کې ستالوي حکمتونه دي. ته چې څوک معاف کړي نو پای کې بستا حکمت دی، ډایرکټ سزا نه ورکړي دي کې بستا حکمت دی. اے مشو مغرور بر حلم خدا، دیر گیره د سخت گیره د مرتورام. اے د الله د صبر نه ناجایز فائدہ مالا راو بدی نسی او داسې سخت بدی راو نسی چې بیا به د خلاصېدو نه. وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. دا مو آیا چې موږ دا شرک کوو یا موږ ځان نه حرام او حلال جوړو یا ناروا ناجایز کوو نو کدا د الله خوښ نه وي نو موږ له سزا را کړې وي. دا کار مکوا د الله تعالی مشیت، د الله اراده، د الله تقدیر یو کونیه دی. نور راخې جول نور پرې باسل او یو د الله تعالی چې دین اغام احکام دی چې هغه ته تشریع وي، تشریعات وتوي، دینی کارونه وتوي، موز روزه زکات حج. ولا یشرک فی حکمی احد. الله چې په دې کون دی دنیا کې سکینو دی کې هم دا سره څوک شریک نشته. نور راخې جول غرزول شپرا واستل ولري کول، بیماری مصیبت را واستل او لري کول یو یو راوالم نو دارنگی. ولا یشرکون قانون مسلم دان ولا یشرکون مزرو جا زکات حج طواف سجدام دی کیم دا اللہ تعالی سری شریک او رخداری صدا رشتے اللہ سوک نہ شریکیم نو کتن ارواو ناجائز کہتا ہے ہمارا سزا نہ را کئی بدی خوشحال دینا. دلی داسی مثال دے لکه یو حکومتی او مشرانی مدبرینی سوچ کون کی فکر کون کی سڑے ناروا کئی نوٹس ور کئی خبرگیری کئی یو یو کار والا نوٹ کئی او هغه گنی ہوئی چې ما ته سوئی نو حکومت مسامحه کئی اخر کی کسانی او پسی لگولی ټولو پسی راجم کی ویراونی سی دے بدا نه وی چې تا خو مخکې مال سزا نه را کوله مې کته خوشاله ته رضای لکه څنګه چې دا حکومت ته داغه پر رضا باندې دا دلالت نه کوي چې مجرم کو جرمونه کوي. دا سی مجرم چې جرمونه کوي نو دانه چې الله تعالی په دې رضا دی او الله تعالی صبر کوي، صبر ذات دی نو بیا به انتقام اخلي، بدله اخلي. یوم الفصل قیامت دی. مشرکان لګیا دي شرک کوي او کفر کی لګیا دي. الکفر ملت واحده لار ته روکا شوی دا. خپل دوست او خپل دشمنیونه پیژاند. دشمن شیطان دی هغه په کفر او شرک اخته کړی دی. الله ته وی مخامخ ویل اقودن لهم صراطک المستقیم. زبستادی بندگانو ته په نیغ لار باندې کېنم. اول نیغ لار ایمان دی، توحید دی، اسلام دی. بیا نور نیغ لاری سنتم دی، تابیداری د پیغمبر پاکم دا صلی اللہ علیہ وسلم، قرآنم دی. او اللہ منتویلم دی انہو لکم عدو مبین، ستاسو دشمن دی. کافر ولټولو غاړه ورکړی دا. کافر سوچ مومن مسلمان اغاوم په نارواو کارونو کې ناجائز کارونو کې ولا غاړه ورکړی دا. او دوستیونه پیجند. انما ولیکم الله ورسوله والذین آمنوا لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون اتواصوا به بل هم قوم طاغون. د مجرم سره ملګری کیږي تا توانی دور شو ازیار بد حق دا تا توانی دور شو ازیار بد حق ذاتی پاک الله الصمد
یار بد آرت تو راسو اے جہیم یار نیکو گیر تایا بے نعیم وی سمرا چی دو وس او طاقت نا کی داد ناکار ملگری نلری اسی گا فحق ذات پا صمد ذات بل قسمی چی ناکار ملگری دے پا طرف دا جہنم بوزی او خمل گرے دے پا طرف جنت بوزی او پا طرف دا مزودی بوزی نبارحال شکریہ دا نعمت یو پا گدا مقصد استاسو زما خبر دین ترازی پدی پروگراماتو کیو لوی مقصد سر دا اللہ شکریہ دیتا میں خبر شروع کرے نو دا خمل گری دی دا جماعت اشاعت التوحید و سننا دا دا قرآن بیان کون کی دا سنت بیان کون کی اللہ پختانوی یا نرشا یا دا نر نوکر شام او الحمدللہ ثم الحمدللہ من دا اللہ تعالیٰ نا دیر رضایو اللہ دی زمان نرازی شی کم قرآن کریم کم کتاب اسمانی اخیرن وحی کہ صرف دا تلاوت دا پارن دیں دا دا ہدایت کتاب دے ٹک دا تلاوت دے خو ہدایت دے او ہدایت تم بیادا سے ہدایت دے چی خاص دے ہدایت عام دے ہدل للناس کم چی ہدل للمتقین رازی نزان لدی زوتوا لارا ارچا تخیدہ بیارا خبر دا چی متقیان پی مقصد تو رسیدو عیسائی المقصود چکم توائی خلارا ارچا تخید او رسول علیہ السلام پدی کتابانی دا قائد و اصلاح کردی دا نو دا اعمال و اصلاح کردی دا اخلاق و اصلاح کردی دا عاداتو دا معاشری دا چمگاون دا محلی دا کور کلی دا خزی خاون دا پلار او دا مور دا رونو ان دا زناور و حقونا دا غیم بیان کردی وما بلکت ایمانکم او دا سی مشفق پیغمبر دی صلی اللہ علیہ وسلم یو ذل یو اوخ چی دے نبی علیہ السلام تسر راخ کتا کہ یو باخ کی او چاچی اوخان چلولی دو اوخ دا دا وق خواہ چی دا کنا ایتا زیفراوی دا زر خولکی چکم زی زر خولکی دا دے زر خولکی دی بانی خولی راماتی رسول علیہ السلام والا پدیبان اللہ سرا کاگا نبی علیہ السلام وی دا اوخ دا چا دی وی دا دا فلانو وی دے وی ماتا چه ما بانے کار دیر کے یو خوراک را لکم را کئی اتقوا اللہ فی هذه البہائم الموجمہ دا اللہ تعالیٰ نو یری گئی دا دی بے زبان مبارکی چه دی خبری نشی کولے دا نشی ویلے چه زما تبتیزہ دا زما پتیزہ کی درد دی تب اخبر محنت دا نوی نشی ویلے چه مالا عبو دا نشی ویلے چه مالا خوراکو دمرد عرصو تشیب کی پاتے ندیم نو قرآن کریم سر نبی علیہ السلام اصلاح کرے دا امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمائی لن یصلح آخر هذه الامتی الا ما اصلح اولها کسوک دا غواری چه دا دی امت دارستنی خلق دا با پکم کتاب جوڑی گی ودا بھی دا کتاب نہ جوڑی گی پکم کتاب بانی چه دی امت اولنی چه صحابہ کرام دی اغا جوڑ شوی دی اغی بھی برابر شوی دی شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ داغ خاندان اللہ تعالی دیل چدن آغا بس ساتلے ہو او دیلے پیدا کرے ہو پا ہندوستان کی دا قرآن کریم دا درسون و انتظام عوام ہوتا دا دہلی پا بعضی مساجدوں کی دا دی چیزن قائم کرو چیزی عوام ہوتا قرآن ہوئی آنن تاسو گو رئی دا دنیا پا مخبانی نور جماعتون دیر شیدی سیاسی مشتے دے مذہبی مشتے دے او چه دا عوام و سرغمی چه دیم قرآن کریم اوی قرآن کریم واوری او یاد کی دا بس سوا دا جماعت اشاعت التوحید و سنن تا دبل سو ملاوی ای سعادت بزور بازون استا نبخشت خدای بخشندہ
شیخ الهند رحمه الله تعالی علی محمود الحسن صاحب کله چې هغه د انګریزانو داغی سره په جیل کې مالټا په جیل کې هندوستان اسیری مالټا اور آزاد شو نو دیوبند کې هغه یو بیان کړو د علماء په مجلس کې لوی علما پکې ناستو وی د جیل په پردو کې او د جیل د دیوالونو شاته ما یو سوچ کو یو فکر کو او زه په دې نتیجه ورسېدم چې دا خلق ولې چې دنو دا مسلمان ولې ښکته طرف ته روان دي د دې د تنزل اسباب څه دي وی دوه وجې زما ذهن ته راغلي یو د قرآن کریم نه لرې والی نو وی دا مې عزم دی دا مې اراده ده ته نیت وکړه تخم وغورځوه د تخم نه بره فصل پیدا کوونکی هغه بیا الله دی اگر دنیا سراسر باد گیرد چراغی مخلص هرگز نمیرد وی دا مې عزم دی چې ټول د مسلمانانو کورونه د دې محلې د دې کلی دا د قرآن کریم په تعلیماتو کې مصروف شي او په خپل د قرآن کریم ترجمه په اردو کې لیکل شروع کړل ترجمه ټول وکړه او تفسیری سلګو کو او بیا وفات شو شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه بیا باقی مانده پورا کړل تفسیر عثماني په نوم باندې بهترین تفسیر دی او دویمه خبره وی زما ذهن ته دا راځي چې د مسلمانانو په خپل میس کې اختلاف او یو بل سره جګړې خاص کر فرعي مسائل باندې اجتهادي مسائل باندې هغه باندې یو بل سره انختیدل دا سبب د کمزورتیا دی نو زه به دا کوشش کوم او دا به لګیایم چې دغه مسائلو کې اونن خلی او دارالعلوم دیوبند کې یو خاص ځای د تفسیر د قرآن کریم د پاره داغي نوم دارالقرآن چې دې کې به د قرآن کریم درس او تدریسی تعلیم وي الحمدلله زمون مرکز دارالقرآن دی او په دې طرفونو باندې علماء کرام ډیر شیو د فقه ماهرینو د اصول فقه او د نحو د صرف قرآن کریم ته نه راغستو یو مرد درویش شیخ القرآن رحمه الله تعالی علیه د پنځپیر قرآن کریم راواغستو او داغي درسونه چې دن هغه شروع کړل او نن الحمدلله ثم الحمدلله علماء کرام خودی دي عوام ناری نسو بلکہ زنانه هم د قرآن کریم زده کوونکي او داغي تعلیم ورکوونکي دي او خودونکي دي او قرآن کریم چې دن آیات کو یادې لګیالي الله دې به مزید ترقی نصیب ورکړي دا صرف ما دا یو ذهن خبر او کړل چې الله عقل راکړ دې ذهن راکړ دې نو د دې شکریا ادا ده چې دا د الله تعالی د رضا لپاره د الله تعالی د دین مبارک موږ د خپل سوچ فکر عقل استعمال کو دا د دې شکریا ده او کله دې خلاف کې لګو دا ناشکری ده دا سترګې دي نو په دې ټي وي ګوري ته وی سي آر ګوري او 60 فلمونه په ګوري په موبایل باندې ځان ته تصویرونه راړولې دي رواني عوام خو پریدا مولا سے پکیوم تبلیغی سے پکیوم هر یو پکې لګیا دي ټول لګیا دي باجوړ کې او مولوی سے مسله کولا وای د پولیس لات لار چې د ناغا د وختنه نره مثلا دغه سي د دم داسي ادق من الشعر
او د اوبونه نرمه د توري نه تیرو یو ساده غوره سړی ورته هغه ځای نه پاڅېد وی مولوي صاحب وی زما ابی پکې تلې واخله زما ابی په سمه لار نه شي تللی نو په دې لاره به څنګه لاړ شي چې په سمه لاره ځي نو نه شي تللی نو مولیانو طالبانو هغه زبرګان چې دي هغه نو عوام خو په تلې واخله پکې هغه پروا مه کوه د هغې دا سترګې رونو د الله نعمت دی د الله نعمت په غلط ځای کې ولې استعماله په دې قرآن وګوره په دې احادیث وګوره په دې درس ته راورسه او په دې باندې هغه څوک چې الله پې رضا دا غوږونه اوده کېدل هغه په څه باندې غوږ کې دغه مولکې ننباسلی هله خو نوم نه راځي هغه سیدي ننباسلی او ټوله شپه لګیا دی ته ګانې اوري یا موبایل کې سار تر 2:30 تر 3 پورې لګیایي وی د بچي مې ټینشن ده چې څه خبره ورته کوم راګرځي ټینشن به نه د هغه خوب نشته سار هغه 3 بجې وده شي یا ځان ته چې دنه منیټر دی که منیټر دی هغه یې راړولی دی دی وایي سکول له کار کې سکول له کار نه کې هغه ګانې ګوري ډرامې ګوري او افسوس دا دی چې رور د خور د پاره څوکیدارو او اوس رونه د خویندو چې دنه دلالي کوي که د تن غوښې مې پرې کړې پروا نشتې خو د عزت خیال مې ساته ملک د پښتو دی او حسن چې بے ستره شي بے قدره شي ځکه پښتني مغونه پټ ساتي خو پیغلو پړي اوښله ور ایراړې شوي هېڅوک ورته نه وایي چې کټې شئ او ما ته هر څوک وایي شیخه مه ګوره او دوی ته هېڅوک نه وایي چې پټې شئ رور د خور څوکیدارو هغه غدار شو ګانې وله راړي ډرامې وله راړي خطونه راړي ولی حیا او غیرت چې دنه هغه لاړه هغه د عزت څیزونه هغه لاړل جهالت هم دی خدا څه د غیرت هم زما والد صاحب مفتي صاحب دې لیدلی دی مشر سړی دی غریبي وه زنانه و زنانو به هم لرګي راړل خرڅول به د غرون نه زنانه راغلی وه او لرګي خرڅول زوړ بازار د ټومبی چې وسې عامه واقع نه ده یو سړی په څو دی هغې مخ واړو چې دا ډېر څه وایي د چې یو ځل ووي دا سړي پرې رامنډه کړه د مرۍ نه ونیسه وی ستا هغه په څو دی د ښځې دی هغه وایي ته څه مخ پنډ یاد کوي دا خبره ستا ناکاره ده وی وهو وی ټکو خلک پې راجمع شو وی هلکه واقعي دا خبره ستا د بې غیرتۍ ده او ورته یې وي که په خپله علاقې مې ولیدي نو ښځه دې راباندې په 3 طلاقو طلاق یې که ته ما بېدم وجلو نه چې دې نه پرېښودې څو کاله تېر شوې 3 کاله دی روان دی او ځان سره به تماچه خامخا ګرځول دکه سړی ولیدو ولکه تا هغه نی بوډا یم سپینګیری یم ښځه راباندې طلاق کېږي دا نه شم کولی تماچه یې راواغسته ډز ډز وویشتو تا ته ما وینو چې په دې خاورو دې وینم دا غیرتیان وو دا بېله خبره ده چې ځنې بیا د حکومت کار دی د حاکمې وقت کار دی خو دومره غیرت او دومره حیا په هغې کې وه داسې عزت پکې ولګه او اوس دې څیزونو هر یو شی هلاکت ته ورسو هر یو څیز تباهۍ ته ورسو ای رونو زمونږ الله موږ ته وایي لا تقتلوا اولادکم من املاق لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق تاسو د خپل اولاد د یری د لوګي د وجې نه مه وجنئ وی غریب یم دی بس خوري نو من اخلاق شو او چې مال دی ډیر دی وی دی بس زما دا بیا خوري نو مال اخلاصي نو خشیت املاق شو وی دا براله ختم کی نو ځان لا یا به وجل لکه د عربو او یاداره چې دنیاوي سکار کې اخته کول غواړي چې ځان لګټي چې زما دا خو نه خلاصوي کنه الله تعالی وی یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا ای ایماندارو خپل ځانونه او خپل خاندان خپل آل و عیال چې هغه د جهنم د اور نه بچ کړي
نو دا بچاو اول چې راځه د خپل عقل نه کار واخلا، د عقل شکریا هغه دا چې د یو رضا کول آسان دي، د ګڼو رضا کول ګران دي. یو رضا کول هغه الله تعالی دې، د ګڼو رضا کول ګڼ خدایان دي. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ شاپور شیخ رحمت اللہ علیہ نصر مرجان کی لکھی دی پدی یو آیت کی اللہ تعالی ما او تاسو ته پنځه خوش خبرای، پنځه خوشاله، پنځه زیری راکړي دی. یو دا الله وی الہکم استاسو الہیما، سمره د خوان خبره ده چې الله وی استاسو ایما. تا ته چې باچا وی زستای ما په جامو کې براشي ستان سچ تعالی نوم والی وی زمانو می اغسته دی چې په پلان کې علاقه باندې زما چې دین هغه ملګری دی او داغه دانو دی زې جامو کې نه راځي. الا چاته وی چې ته داغه هر حکم مانی او هغه د فائدې سيزونه درکې او د نقصان سيزونه دي ساتي. دکې ته الا ویل کیږي. الہکم الله استاسو الہما کل ما تعتمد علیه وترجو فهو الہک. کدی تم د مخلوق د در پرې خوا نو بادشاہی دی مبارک شک گدائی، او کدی تم د مخلوق د در اوکړه نو گدائی دی مبارک شک بادشاہی. نا ویسه حاجت ته چې د بل در نه غواړم، په خپل کور کې هم کی نار دی رب زما. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ. الله تعالی وی ما سره دار څه خزانی دی، هیڅ یو شی نشته چې دغه خزانی ما سره نشته. دار شي خزانی را سره دي خو دې اندازې باندې را لېږم. د اولاد خزانی و سره شته، نارینا زنانا ګډ وډ. یهب لمن یشاء اناثا ویهب لمن یشاء الذکور او یزوجهم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انه علیم قدیر. نو ناپوهو نو پیر بابا له روانو وی زانګو له بټیلا ور کوم نو یو جوټه نو یو بچی نو دو جوټی نو دو بچی. نو دا پیر بابا خوم بچیو کندیم دی مور پلار لا ور کړی شو، دا چا ور کړو؟ الله. هغه الله چې دا پیر بابا خپل مور پلار لا ور کړو، هغه الله موجود دی نو ما تعالی عمر کول شي چې نی راګیو. نو کم ارسو کی کنا وی چې خدای نکړي نو پیر بابا به سکړي لگا. نو الله تعالی سره دار څخه خزانی دی. دا خپل سوچ او فکر دی تراول الہکم او الہ واحد دیم بشارت او دیم زیر دی یو یمام او دی یو رضا کول آسان دی گنو رضا کول گران دی. ضرب اللہ مثلا عبدا فی شرکاو متشاکسون ورجلا سلما لرجل لیستویان مثلا الحمدللہ بل اکثرهم لا یعلمون. الله وی یو داسې دی چې د یو تن نوکر دی او ای سبب ادا کار کوي ټیک دا، او بل هغه دی چې د غنو کسو نوکر دی او د غن کسان په کې شریکتیان دي، هغه ټول چې د زديان او انادیان دي. یو ته وی سبب ادا کوي بل وینه دا بکای بل وینه دا بکای. دې پریشان دی چې رضی ودا د دا کارو کم کده دو کم کده دو کم کده دو کما دک سیدی ته سوچو کا فکر وکا. دی یو الله نوکر ځان حسابه یو الله خپل معبود غني. دا یو رضا کول آسان دی او چې ګڼ معبودان دي دغه رضا کول ګران دی. الہکم الہ واحد دی ته وحدت ذاتی وی لا الہ الا هو. دی کی دریم بشارت ته چې ما د محکمو تقسیم نه دکړې، ما د کارونو تقسیم محکمو ته نه دکړې. پخپل را سره ټول چې دغه د کارونو ذمہواری ده. الرحمن کثرت پی نفسی ته اشاره، الرحیم کثرت طبعی ته اشاره چې ما سره ډیر سدي. او الرحیم نو دا رحم کول زما خوې دی، غضب چې دن هغه زما خوې نه دی. سبقت رحمتی غضبی حدیث پاک کې راځي، زما رحمت زما په غضب باندې مخ کې دی. رحم د الله تعالی هر وخت کتب علی نفس الرحمه. او غضب چې ناروا وشي ناجایز وشي نو الله تعالی صفت د غضب بیا انتقام د ناخلی بدل د ناخلی. نو په دې یو آیت کې الله پنځه زیری مونږ او تعالی راکړي دي. نو اولنې د دې نعمت شکریا دا عقل دی نکار غستل
چې بی د الله تعالی نه بل څوک مالک د نفع نقصان نه ګڼي د بادو سرخوبادو ذمہوار د دانو ذمہوار د اولاد ذمہوار د دې عرص یک یو الله بغړي ابد راته عملګر رالي ایمنګ دی پجمن کې دی رو الته یو غټه دا او بابا دې درگاه دی د سورې غټه وته وای او هغه کې چرچا وخت کې چدنو دانې یا وخت کې نوی نقصانی بس دی هغه سره وګ لګئی او بابا یې خکې استغفر الله یو سړی رالی وی ما ته وی چې هغه درگاه کم ځای دی ما ته د الله بندر اسکای وی ما ته وی ما تر څه کارج مې وخت لګیدل او وخت مې لګیدل وخت مې لګیدل ما ته چې الله نه بغواړي کې تدا بدل کوي ما ته تکلیف ته ارس چی وزمن ما ته تکلیف ته تا ته تکلیف ته نو دا خو چې تکلیف را دې امتحان دی کنه دې بیا ځان ته په پیری وای ځان ته به شاعتی وای خو چې پیریان کور کې رااله جادو دې کوړې منتر بیا پیر نه پریدي زازوی کمزې کې جوړ بلیږي گرمایش هغه دې کې تا ته څه پته ده اوس به دې پته لګي کنه دا ایمان هم دغه دې کې معلومي صحیح دم دې ټیک دا غواچو هغه معلومیږي د سړی د کردار نه معلومیږي د کړو وړو نه معلومیږي چې سړی نیک دی صحیح دم دې عربی کې دی د قران کریم آیاتونه دي یا احادیثونه دعاګانې دي بالکل بشک واچو ځان باندې واچو خپل واچو بل دې باندې واچي خدا نه چې ته ځان جهنم تور اسای او ځان مشرک کی او ځان کافر کی کله کنج کی تړي کله تارونه چې د غلاسو ته تړي لکه د اندوانو عقل بندونه تړي وېدا مال زړې چې د هغه غسیر اعلی بندونه را لګي من عقد فقط سهارا ومن سهارا فقط کفرا یو حدیث پاک کې راځي دا غټي چې ورګي دمونه کوي دا جادو کوي او جادو چې چاکو کو نه د اسلام نو وته د کافر شو دو حدیثونه راځي چې تطبیق تعارض به نشته تطبیق به کېشته څوک چې پالګر او نجومی سر رااله او داغه تصدیق یو کو رښتینواله یو کو نو صلیخ رضی د مزنه قبلی ایو حدیث پاک کې راځي فقط کفرا بما ارسل علی محمد صلی الله علیه وسلم کم قران کریم چې په نبی علیہ السلام راغله دي د پاغي باندې کفر وکړو داغه نه انکار وکړو دا ډول ټیک دي چې عقیده د شرک ته نو بس کافر دي کنه چې هغه باندې عقیده لري چې دغه کون کې د حالات په پتهشته دي غیب دان دي او کدا نظریه او عقیده نه لري خو موحد دی خداغه د تلو دغه سره د تلو دا نحوست او داس پیرواله دی چې کم ثواب په موږ باندې ملاویدل صالح رضی الله تعالی هغه ثواب هغه انعامي اجر او ثواب چې نه ملاوي دا روان وي فلانی ځای کې سړی راوته دي خاپيري دي وسره او پیریان دي وسره او دادی وسره رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې جادو شوی دی هغه سره ولې خاپيري او پیریان نشته چې باغی راو باسي سو پورې چې ملائک نه دی راغلي هغه یو بل ته وینا کوي دی هسته لسه چل رسول الله سلام عرب فرما دے وی مطبوب جادو پیشه چا کړ دے فلانی کړ دے فلانو کړ دے کم ځای دے فلانی کوي کې دے علم غیب کس نہ میدانت بجز پروردگار ہر کسے گویت کے میدانم ازو باور مدار مصطفیٰ هرگز نہ گفتو تا نہ گفتو جبرائیل شم نہ گفتو تا نہ گفتو کردگار د ټول غیب و علم بید اللہ تعالی ربل چا سخنشترے کچا د تووی نو باور پیو نکی گمان پینو نکی رسول اللہ السلام خبر علا کڑی دا چه مصطفیٰ دعوة تکڑی دا جبریل علیہ السلام و تکڑی دا جبریل علیہ السلام علا کړی دی چې الله تعالی وته حکم کړی دی الله تعالی وته وی کړی دا حکم وته کړی دی بیا خپل اول تر اعظم خبر وګدیږي اولنې په دې پروګرامونو کې د الله تعالی د نعمت شکریا دا لاس الله را کړی دی دا خبر را کړی دی لاس باندې قران کریم راغستل او په دې خبو باندې د قران کریم د تعلیماتو د پار روانېدل
زړی را کړی دی په دې زړه کې د الله کتاب له ځای ورکول. افسوس دا دی هر یو څیز له ټیم شته دی، دکان له ټیم شته دی، بازارون له ټیم شته دی، په مازدیګري کې د نهر او د دریاب غاړې له ټیم شته، په هغې کې لامبل له ټیم شته، هاکی والیبال فټبال کرکټ له ټیم شته، حتی چې په دې سوشل میډیا باندې او په دې موبایلو باندې ګیمونو له ټیم شته، او د الله تعالی کتاب له دې ټیم ورنکو. او تبلیغیان مونږ وی کم از کم 2 کارتا من په موس کې دا سوال کوو ځکه 2 رکعات دي کنه. اهدنا الصراط المستقیم، الله مونږ په نه غلار باندې کلک کی، الله مونږ ته نه غلار وخایا. او بیا دې دا معلومه نکړه چې هغه نه غلار څه ده. هغه نه غلار چې زما در تر راغلی وه، تا ته حق پرستو هغه وخت په وخت ښودلی وه، تا سره د عقله هغه ولې پرېښودلې وه، او ته په کومه خوله زما د مینې دعوېدارې ما ته بانې مه کړه زه دې پېژنم غلدارې. نیغه لار قرآن کریم دی. اهدنا الصراط المستقیم، نو یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. قرآن کریم نیغه لار ده. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. 38 کرتا 30 کرتا مختلف مصداقات دي او صراط مستقیم قرآن کریم کې جدنا راځي. د قرآن کریم په ما او تا باندې 15 حقونه دي ورونو. 15 حقونه. یو د قرآن کریم الفاظ صحیح کول او یادول، ناظری سره صحیح کی، حفظ سره وي، خوش نصیبی. دیم د دې معنا او مطلب مفهوم تفسیر یادول، او سلورم بیا دا عملی کول، او سلورم بیا دا رسول. بلغوا عني ولو آیا. او پینزم دا محنت او دا کړاو دا کوشش کول چې دا به د سالمې دنیا قانون څنګه جوړي، چې دا الله د کتاب قانون شینن پریشانه ولی دي، دا ځکه چې دا الله د کتاب قانون نشته دی. قرآن کریم کې الله تعالی وایي ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم منهم امة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. الله وی کہ یہودیانو په خپل وخت باندې تورات عملی کړي وي، قانون ګرځولې وي، عیسایانو چې دغه هغه انجیل قانون ګرځولې وي، او اوس قرآن کریم راغلی دی دا قانون وګرځول شي. لا کلو من فوقهم ومن تحت ارجلهم، برنا صحیح حاکمان، ښکتنه صحیح خادمان، تابعدار بچی شاگردان، او د برنا صحیح صحیح په ټیم ټیم باندې بارانونه او نقصانات چې دغه نه، او ښکتنه په ټیم ټیم او صحیح صحیح فصلونه. خو منهم امة مقتصده، سلوغنی کسان دي چې هغه نیک چلن دي، دا الله کتاب یې راغستی دی، دا څه برکات چې دي دا د دکې د وجې نه دي. وکثیر منهم ساء ما یعملون، جمهور په خطا روان دي. که دا جمهور دا ټول ټیک شول، اکثر ټیک شول، نو بیا ته ګوره چې برکات راځي او که نه راځي د دې نه سیوا. ځکه خو چلاسی بابا وایي او سا عجیبه طریقې سره وایي
او خبره کوي مزیدار خبره کوي وی زمن دا وطن دا الله کتاب پکې ذره ذره پروت دی کتاب الله درین جا چاکس کتاب الله درین جا چاکس بتدفینی احادیث انہماکاس جرائم از نجوم آسما بیش نمے دانم کی ای پاک از چپاکاس رخبر شہر میرے دی دا اللہ تعالیٰ کتاب ذرا ذرا پروت دے پر یاد کئی قانون خبر کچرو کی خوڑشتے دینا ٹھیک دا اسلام دا پارا دا چوے دے خو اسلامی قانون پکی ناپذ نہ دے کچرے دفترونا خو خالی خالی دیا کتاب اللہ درین جا چاکس ٹک تزمن پاغ دے بانی وسن رسیگی دخلی وینا بکو خو پخپل پینز پوٹا بدن بانی رادا چی منگوتا اسلامی قانون دا قرآن قانون نافذ کو سر با انگریز ہے چی دن آغا نجوڑو گیرہ با چی دن آغا با نخرو او نبے بندے کو او حرام با پزان نبانی چی دن آغا بندو حرام بنے استعمالو دا سی دوکا دڑاکا غلا اے لباس چی دنو اغد صالحانو دا نیکانو لنڈ دا دا یا ایو الذین آمنوا دخلوا فی السلم کافا اللہ وی ایماندارو پہ اسلام کی دا سر دا سکی نواری ترخپود نکو نپوری ٹول ننو زیو او ٹول راشی ٹول اسلام کی ٹول پٹولا پٹول اسلام کی ننو زیو دانا دا چی بازی خبری منی او بازی نمانی میٹا میٹا آپو کڑوا کڑوا تو چی خانکو یوزیم یوم یالکو چی ماروی دزوانانو کار ویدہ تکونو کریتن ادعالا ویدہ یحاصل حیث یدع جندبو چی دا جنت آیتونی ویدہ زمونگ دی چی دا جہنم دا سزاگانو آیتونی دا خود پلانکو بارکی راگلی دا پلانکو بارکی راگلی نو کتاب اللہ درین جا چاکس بتدفینی احادیث انہماکس او احادیث پس خلق شروع دے اگا دفن کئی آدھا خوری دلان دے غرزئی چی دا پکی دا کم دینا چی دن آگا دلیل دے بتدفینی احادیث انہماکس او جرائم از نجوم آسما بیش جرمون چدید اسمان دستور نزیاد تی وئی نہ میدانم کی ای پاکس چی پاکس دا سنگ پاک دے دا بسنگ پاکی گی دا با علا پاکی گی چی دا جرمون نا پاک شی او دا اللہ تعالیٰ کتاب پاکی قانون شی او دا پیغمبر پاک احادیث صلی اللہ علیہ وسلم ارشادات اگا چی دن اگا شرح و گنلی شی وضاحت کو گنلی شی نو بہرحال دا قرآن کریم دی مقاصد تا سوچو کا دی حقور تا سوچو کا جز پا کم حق کی روانی ہے ہر سڑے کور کی سوچو کہ ایزان سر چلڑ شئی چی مفتی سے خدا پینز حقون بیان کرل او قبر تبزو ارزما او قبر کی دادری تا پوسنو خو عام تاسو او رئی کنا او دا سیدا چی من ربو کما دینو کمن نبیو کا چا پیدا کڑیوی چا ساتلی چا آخر سر ترسولی او د دین تشریح دا چا کڑی دا استاد جن تیرولو قانون سو چی صحیح جواب ورکی اللہ دی موتا تا نصیب گرزئی چی ربی اللہ دینی الاسلام نبی محمد نبی آبو تمالک کوئی من این تعلمتا دا تا کم زیز دا کڑیو دے وہی قراتو کتاب اللہ ما دا اللہ تعالی کتاب لستلیو نو مشرب بڑا بابا تانا تپوس کو مام اے نو پوخ عمر والا نوزوان کالی جی اے الکانو جنکو قرون والو تپوس کم بیا بتسنگ دا ہوا ہے چھ ما قراتو کتاب اللہ ما دا اللہ تعالی کتاب لستلیو چھ دا اللہ کتاب تکی ناستلے نہیں دا اللہ تعالی کتاب دے نظر آغستے او پدی دی عقیدہ برابر نکڑا اخلاق دے برابر نکڑا اعمال دے برابر نکڑو نٹولن اولنے خبر دا اللہ دا نعمت شکریہ صرف پدی یو لکیا ہوں دوے مرونو ورد بچی تعلیم او تعلم کے سبق کے ددریو کسانو محنت ضروری دی یو د مور او پلار چې غیر علیگی ځکه خو الله اجر او ثواب ورکوي دویم د استاد چې دا ما سره امانت دی ما نه به الله د دې امانت تپوس کوي او دریم دغه متعلم دا طالب پخپلا
چې مال الله تعالی ځواني را کړې ده وخی را کړې دی زمور او پلار فارغه کړې ما او زه مهنت نه کوم نو دا د هغې سره خیانت دی ځکه دا دور د ګرانۍ دور ته وګوره او بیا مور او پلار ستا نه لاس وینځلی دی پیسې دنه نه غواړي تنخوا دنه نه غواړي پیسې ښې درکوي جامه ښه درکوي پیدار ښه درکوي او ته مهنت نه کوي نو دا الله له به جواب ورکوي نو او بیا داسې مور او پلار موږ تاسو ته دا نه وایو خو دې ته وګوره هارون رشید باچا امام اصمعي سره خپل زوی لېږلی و چې دله علم ورکه ده ته ادب وښایه او دله تعلیم ورکه باچا یو ځل راغی چې د خپل زوی خبر والي چې وی کتل امام اصمعي صاحب اودس کو او د دې باچا زوی ورته شهزاده ورته اوبه اچولې هغه خپې وینځلې بادشاه چې راغی ورته وی مولوي صاحب دې خو تاله ما درلېږلی و چې دله ادب ورکه او دله تعلیم ورکه نو تا خو دله ادب ورنکه تعلیم ورنکه وی څنګه وی ما خو په کار خو دا وه چې په دې یو لاس ده تا ته اوبه اچولې او په بل لاس یې ستا خپه مږله ستا ذهن ته به دا راځي چې تاله ما سبق نه راغلی او ته پې نه او دس باندې ځان ته اوبه اچولی وی په کار دا وه چې په دې یو لاس ده اوبه اچولې او په دې بل لاس زه تاله دا خپه چې دی نو خپه یې درله وینځله لاس یې پې وهه نو دې اوبه تا ته صرف اچوي او ته خپه پخپله اینځي داسې بادشاهان نو بچی له تربیت ورکول هغه له علم ورکول او هغه قرآن او سنت ته رالېږل او کېنول او بیا د استادانو په باره کې دا خیالونه ساتي دا فکرونه ساتي چې مولوي صاحب یا حافظ صاحب یا قاری صاحب یا مفتی صاحب دا اوزګار دي نور څه کار نشي کولی والله العظیم دا الله کتاب مې مخې ته رستانه ښه پیسې ګټلی شي سعودي ته تللی شي دوبۍ ته تللی شي مزدوري کولی شي خو دا درته وایم که چېرې د قرآن دا خدمت یې پرېښودو لسته کاله وروستو خبره ده دوه درې کاله پس کال پس ګوره دا هلکان او جینکۍ به ټول هندوان سکان یهودیان عیسایان شیعهګان بریلیان قادیانان به دا څه ماحول چې کنټرول دی دا د دې عجزانو په دې محنت باندې او د مدرسې او د جومات په دې تعلیم باندې او دې باندې دا کنټرول دی دې باندې دا هر څه روان دي نو د دې شکریا د دې قدر د دې احترام چې دا د الله د پیغمبر په مصلا باندې دی ته ته په سپک نظر باندې ونه ګوري ته چې دومره لوی میلمه دې کور ته بیایي اول غولې دې صفاکه د خشاکه دا غولې به د خشاکه صفاکای اله به کار چې دنه کېږي ما چې کوم آیات ویلی او ورسره مې حدیث ویلی بس د هغې معنا کوم انشاءالله د مانځه نه وروستو به زمونږ رور محترم بهترین مخامخ صفتونه ښه کار نه دی انشاءالله چې بس عیار اچي بیان چې خبره ښکاره شي تا ته پته ولګي هغې به بیان بیا کوي او زه به دکې باندې اکتفا وکړم الله تعالی د مؤمنانو صفتونه ذکر کړي دي التائبون العابدون هغه هم راوله او د نبي علیه الصلاة والسلام 15 صفتونه په دې آیت کریمه کې ذکر کوي لقد جاءکم رسول من انفسکم یو قرائت ته پکې من انفسکم کاریانو صاحبانو یا تاسو چې قانون چوئ نو بیا موږ ته په موږ کې دا قوانین مجاري کوئ موږ ته دا قوانین مجاري کوئ بس دا کم قرائت چې دی قرائت وایه فقهاو لیکلي دي محدثینو لیکلي دي چې نور قرائت ویلو سره موږ ناجایز دی دا قرائت به وایي امیان به وایي چې دا ته کم ټکې ووایي دا په ګیلاسو ټکې دی نو جګړې څه نه جوړوي دا قرائت خو یو راجمع کړی شوی د جګړو ختمولو دپاره دی یو ځای ته تلم بیان لا یو قاری صاحب ډېر عشره قاری دی مستوریدو او په سورت فاتحه کې قراتونه شروع کوم السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم ورحمت الله قاری صاحب ما دا مشهور قرات وایي موږ بیا نه توړه
چې مونږ دې وتاړو. نو مې د علاقې مشهور قاری دی، بیا مې د مونږ نه وروسته اعلان وکړ، مې اوس دله خو ځان له اوس پرشو کې بیا بله څه خبره وي. ما یې دا ټول قراتونه شته دی، خو امیان چونکې په دې پوهېږي نه، فقهای کرامو محدثینو په دکه حدیثونو باندې دا فتوه ذکر کړ دی چې په موس کې به عام مشهور قرات کېږي، دا نور قراتونه به نه کېږي. بس هغه خوشحاله شو، امیانو پوه شول. لکه نو من انفسکم ستاسو د نفسونو نو، من انفسکم په تاسو کې د بهترین خاندان نه، د نفیس نه، محمد رسول الله درغه صلی الله علیه وسلم. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم، ستاسو خفگان په د باندې غمیږي، حریص علیکم حرسناک دې ستاسو په ستاسو په فائدې، ستاسو ته په ایمان راوړلو باندې، ستاسو په سمېدو باندې، بالمؤمنین رؤوف الرحیم ایماندارو باندې نرمی کوونکې دی، رحم کوونکې دی، ترس کوونکې دی. د رسول الله السلام دغه صفتونه شوله، نو دغه صفتونه به چې د هغه ځان کې راولي چې کم پتا کې دراتلو دي، او ته چې بیانو کې ارس دی وکړه، مسله دی وکړه، فإن تولوا فقل حسبي الله، که څوک مخړی نه منئ نو ته به دا وایې حسبي الله، بس زما خو یک یو الله دی، حسبي الله الیس الله بکاف ابدا، لا اله الا هو علیه توکلت وهو رب العرش العظیم. او حدیث پاک میں دا ویلو چې من مات لا یشرک بالله شیئا، څوک چې مړ شو او دا الله سره څوک هم شریک او برخیدار او حصدار نو ګرځولې، دخل الجنه. الحمدلله چې من داسې جماعت سره لګېدلی یو او په داسې وخت کې چې هغې کې د توحید آواز بلند دی، صدای ده، او د شرک د هغې رد دی. الحمدلله ثم الحمدلله، دا الله لوی مهرباني ده. او دا درته هم وایم چې د دې جماعت سره تعلق نه وي نو چې ویې لټئ نو شرک به پکې چې د بوی یو طرف ته راوځي، یو بی به یو طرف ته پکې راوځي. من مات لا یشرک بالله شیئا دخل الجنه ومن مات یشرک بالله شیئا، او څوک چې مړ شو د الله سره شرک او دخل النار، دی به اور ته داخلېږي. یوسف علیه السلام هغه دی توحید ته او شرک نه کولو ته د الله فضل ویلي، واتبعت ملت آبائی ابراهیم و اسحاق و یعقوب ما کان لنا ان نشرک بالله من شیء ذلك من فضل الله علینا وعلى الناس ولكن اکثر الناس لا یشکرون. دا شرک نه کول د الله فضل دی. نو قل بفضل الله، تفسیر القرآن بالقرآن، دا الله په فضل چې شرک نه اخوا کړي او موحدی ګرځولې، او برحمتي دا الله پر رحمت چې قرآن کریم دی، او فضل الله دا الله کتاب، و رحمتي دا الله کتاب ته ناستا، او اللهم انی اسألک من فضلک، او اللهم افتح لی ابواب رحمتکم. بار چیزی نو رزق حلال او دن راضی نو د نیکۍ کارونه، نو چې رزق در الله حلال درکړی دی او د نیکۍ په کارونو کې مال لګای جون لګای، فبذلک فلیفرحوا، په دې داخله خوشاله شي، هو خیر مما یجمعون. دا د هغه بنګلو، د هغه جیدادونو، هغه موټرونه څه چې دا خلک جمع کړي د هغې هر څه نه غوره دي. چې بچي دې قرآن ووي او علم ته ناست دی او صرف په دې باندې اکتفا ونه کړي چې بس دو قرآن کریم ختم کو، مفتی ولی رب سے بیا قاری عثمان سے بس ته وزې فارغ شنا. اوس په مخ کې ترجمه یادول غواړي، په یادو به یادول غواړي، بیا کتابونو ته وړاندې کول غواړي. او که ته وایې څه به خوري او دوی به څه خوري، نو د علماء کرامو نه تپوس وکړه، موږ څه څه به خورو، څه به خورو، سب به خورو. زموږ د مفتي شفیع الله صاحب دی، وی یو ډاکټر راله دوايي راکړه چې دا د مړۍ ده او دا د نهارې ده. ما ورته ډاکټر صاحب، حکیم صاحب، دا د نهارې د هغه چاله ورکړه چې په نهار راځي، زه خو مولوي صاحب یم، په ما باندې نهار نه راځي. هر وخت زه په ګېډه شیناز ګرځم، یو موړ یم. پروا مه ساتئ، فکر مه ساتئ، خپل بچي او خپل ځان په خپله هم قرآن او سنت او دین ته کېناستل او دا زده کول، دا عملي کول، او د الله تعالی نه د الله رضا غوښتل. الله تعالی دې ما او تاسو ته نصیب وګرځوي، او د طلبه کرامو تاسو خدمت کوئ. هلته زمونږ مدارس دي، مفتی توصیف احمد صاحب، دارنګې چې دن هغه نور زمونږه مدرسې دي، دا ټولې مدرسې دي کې طلبه کرام چې دن هغه دیره دي.
مولانا دیدار صاحب دی نور خوا کی مدرسې چې څومره دي د طلبه کرامو سره مرسته د مدرسې سره مرسته د هغوی سره د خدمت کې شریکېدل الله تعالی دی تر مرګه پورې ما او تاسو په دینی خدماتو کې شریک لري او الله تعالی دې زما او تاسو اخره خاتمه په ایمان وګرځوي. آخر دعوانا